أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. پرون د یو سوال د جواب په تفصیل کې چې کومه خبره شوې وه هغې کې یو نقطه بل هم ذهن کې کېنه، هغه دا چې د عیسایانو له طرف نه چې کوم سوال راغلی چې قرآن خو بیت المقدس یا د فلسطین د ځمکې ته ارض مقدسه ویلې ده. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، نو دا گویا کې د دې خبرې ثبوت دی چې دا ارض مقدس په حرم ته نه دی ویلي، کعبې ته نه دی ویلي. نو دا هغه دا خیال و چې دا جوړ د حرم باندې د بیت المقدس هغه فضیلت دی. حرم کې زموږ عقیده خدا دا چې دا درې واړه جماعتونه د فضیلت قابل دي او درې واړو جماعتونو ډېر لوی احترام دی، او ثلاثه مساجد چې ذکر شي نو دا درې واړه جماعتونه ته مراد دي. او پر درې واړو جماعتونو کې فضیلت چې دی هغه د بیت الله الحرام دی، د بیت الله فضیلت. نو دا هغې چې کوم جواب تا ما تفصیلي درکو، نو هغې کې یو نقطه بل هم اضافه وکړه. هغه دا چې د بیت الله دپاره الله تعالی چې کوم دوه لفظونه ویلي دي قرآن کې، یو دی البیت الحرام او البیت المحرم. دا البیت الحرام ورته الله تعالی از خود ویلي دي، جعل الله الكعبة البيت الحرام. او دا البيت المحرم ورته ابراهيم عليه الصلاة والسلام ویلي، ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. او یو بل لفظ ورته الله تعالی ویلی دی، وليطوفوا بالبيت العتيق، البيت العتيق. نو تا ته ماوی قابل احترام خو درې واړه دي، مسجد نبوي هم قابل احترام دی او مسجد حرام او بیت المقدس. او دا عقیده ده چې بیت الحرام او البیت المحرم په ټولو کې فضیلت والا دی. او بیا پسې مسجد نبوي دی ځکه هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت دی ورته، او بیا بیت المقدس دی. خو د دې په دې آیتونو کې هم دننه یو اشاره شته، که ته دا وایې چې البیت المقدس یا الارض المقدسه دی ورته نه ده ویلې، نو دا په دې الفاظو باندې ویل ضروري نه دي. حرم کې حدود د حرم دي، او ابراهیم علیه السلام ته د هغې د حرمت نسبت دی، او تا ته د حرم حدود معلوم دي چې یو ځمکه د حرم ده، یو میقات دی. نو دا دوه پولې دي د حرم د حرمت. یو هغه پوله ده چې څوک حج او عمرې لځي نو د هغې نه به نه تېرېږي بغیر د احرام نه، او یو هغه زمین حرم ده چې د هغې او د زمین حل په منځ کې د نورو احکامو هم فرق دی. خو دا قسمه تصور چې دی دا په تېره زمانه کې هم په بیت المقدس کې نه وه، اوس هم نشته. دا تصور د دې بیت الحرام سره دی، بیت الله الحرام سره. دویمه دا الفاظ چې دي دواړه د الارض المقدسه دا لفظ، او د البیت المحرم او البیت الحرام او البیت العتیق، نو دې الفاظو کې دنه کومه معنا ده هغه د
د دې خبره دلیل دی چې دا بیت الله الحرام چې د دې فضیلت په ارض مقدسه زیات دی هغه دا چې البيت المحرم حرمت والا دی حرمت مطلب څه دی چې یو داغه احترام په هر چا باندې لازم دی او بل دا چې هغه تا په بد نیت باندې قتل او په بد اراده باندې ورتل نو دا بند شوی دی حرام حرمت مطلب څه دی حرام وای دا حلال دی دا حرام دی حرام معنا ممنوع بند حلال معنا آزاد نو محترم دی او محرم دی البيت الحرام معنا البيت المحترم او البيت المحرم معنا هغه بیت چې هغه محرم دی یعنی هغه بند شوی دی په خلکو د اوسه پورې داسې څوک نشته چې هغه په بیت الله باندې خپل روب او خپل دبدبه قائم کړي چا چې تبوي چې د مشرکانو په بیت الله کې بوتان خو دي نو ما هغه خو بیا مرته بیت الله وی بیت الالهه خو ورته نه وي دا الله کوري ورته وي او طواف بهم د بیت الله نه کو او احترام او قدر د کعبه کو او د خپل جاهلیت په بنیاد باندې ته بوتان می خو دي خو هغه بوتان ته نسبت نه کو د کور نسبت الله تعالی ته کو نو بل لفظم دل تراغله دی چې دا غي نه بیا د معنا کې لګ نور اضافه کیږي هغه دی البيت العتيق نو د عتیق دو معنی دي البيت العتيق یو معنا ده البيت القديم ډېر پخوانی کور لکه چې قرآن بل ځای کې وایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه اولنې کور چې د انسانانو د عبادت او د بندګۍ لپاره جوړ دی نو هغه دی چې په بکه کې دی نو دا بیت العتیق دی نه دا ټولو نه قدیم کور دی نور کورونه دی نه بعد دی نو دا ډیر زیات د احترام په دی وجه قابل دی چې دا متقدم دی کنه دا ټولو نه مخکې دی او دویمه معنا د البیت العتیق دا چې دا آزاد کور دی څوک چې د دې د بے احترامۍ په نیت باندې راشي او د دې بے احترامي کوي نو هغه الله تعالی په دې کې نه کامیابوي بے احترامي چې د بیت المقدس چا کړی دا نو هغه هم تباه کړی دی خو هغه بے احترامي کړی خو ده او دلته د کعبه دی بے احترامي ته الله تعالی سو پریخي نه دي سره ځکه قرآن بیا په دې وضاحت کې وایي چې الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل نو دا غي سازش الله تعالی ناکام کو او بیت المقدس باندې چې د حمله اراده کړې ده او حمله پکړې لکه بخت نصره یا نور ایرانیانو نور خلقو چې هغه رستو ذکر راځي لا تفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا نو هغه خلقو بیت المقدس وران کړل او تبا کړل ووري پکې ولګو سامان نه تی لوټ کړل خلک پکې مړ کړل دا ټولر شو او کعبه باندې الله تعالی د چا داسې غلبه برداشت نکړه او دا اصحاب الفیل واقعي غټ دلیل دی نو دا دی البيت العتيق دا داسې کور دی چې دا مستقلا آزاد دی نو دا د دې د فضیلت نښې دي او باقي خو آیاتونه چې راغلي دي هغه ته ګوره دویمه خبره پرونه ته ما بل خبرم کړې وا چې عیسایان دا اعتراض کوي او دا سوال کوي چې دا کعبه خو شریکه ده او د الناس لفظ ته په کتاب قران مجید کې مو راغلی دی نو ته پکې ما ولې نه پرېږدې نو د هغې جواب هم تا ته ما پرون وکړو چې باقي ځکه نه پرېږدم چې کله نه رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته د بت پرستو سره په مقابله کې نو تا په هغه وخت کې څه مدد نه دی کړی د هغې نه مخکې هم نه دی کړی حتی که چې دا د مشرکینو سره او دا 500 کاله د عیسی علیه السلام نه پس تېرېدو عیسی علیه السلام د زمانې پورې خبره نه کړ ځکه د هغې نه مخکې د بعضې د رسول الله وسلم یو صحیح حدیث دی چې عیسی علیه السلام راغلی دی هلته کعبې ته نو ممکنه ده چې په تېر وخت کې هم راغلی او بعد وخت کې به هم راځي روان
راتللم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خودلی او هر پیغمبر چې دی هغه د بیت الله طواف کړی دی او راغلی دی بیت الله ته د آدم علیه السلام نه نیولې د هر پیغمبر په خو د عیسی علیه السلام د رفع نه بعد دا 1500 کاله چې تیر شو نو په دې 1500 کاله کې د عیسایانو د عیسی علیه السلام نه بعد یا د يهوديانو د کعبه چې ته تپوس کړی دی چې ته د حج بندوبست کړی چې ته راغلی دی هلته چې ته قرباني کړې ده هلته چې ته طواف کړی دی هلته چې ته د ذوالحجې په میاشت کې د دې کعبې سره یاد هغې ته چېرته راغلی دی چې ته یو ځلې پر زړه کې دا تصور راغلی دی داسې یو کعبه هم زموږ بابا جوړه کړې وه نو دا یوازې دا نه چې په دغه وخت کې د نبي علیه السلام په زمانه کې د نبي علیه السلام د زمانې نه مخکې هم دوی د دې کعبې څه خیال نه دی ساتلی نو ته ورله دا جواب ورکړه چې دا په دې 600 کاله کې ستاسو د کعبې ته خیال نه و بیا چې مشرکینو پکې بوتان ښودل په هغه وخت کې ستاسو د دې د صفایۍ خیال نه و بیا چې نبی علیه السلام د دې مشرکینو سره په جنګ و او د دې بیت الله د ازادۍ لپاره جدوجهد کوو هغه وخت کې تاسو د نبی علیه السلام په حمایت کې چې تاسو معمولی غوندې خبره هم نه ده کړې نه څه قرباني کړې او نه څه حصه اخیستې ده نو بیا اوس څنګه وایې چې دا زمونږ په دې کې حق دی چې ستاسو پکې حق و نو تاسو نه دونه زمانه دا خبره هېرولې وه دې نه بعد راځو دې خبرې له كتب الله لكم كمم درتوي كتب الله لكم الى يوم القيامه ندي ويني نديم يا موسى ان فيها قوما جبارين چې موسی عليه السلام په دې کې ډېر زیات زور اور خلق دي جبارين طويلا عظيما وګدوګ دي دم دي او ډېر طاقتور دي او بیا د اسرائیلی روایاتو ته ګوره نو هغې ته اوږده قصه جوړه کړې ده وایي دا نور به خلک به ورته داسې ښکارېده لکه بلکل ماشي نو وایي داسې دا کوم کسان یې هلته ویوړو نو بیا کیسې خو خلکو له خوند ورکوي نو وایي هغه به داسې ډېر زیات دنګ چې دوی به ورته خبره کوله نو هغه به ورته خبره نه په لاس کې به داسې اوچت کړو نو خولې ته به هم داسې ډېر نږدې نه نیو ځکه چې ته پوکې یې وانه لوځي نو داسې لرې غونډه به یې ونیو څه دې وویې نو چې هغه به خبره کوله نو بیا به یې د وخت ته داسې ونیو داسې قصې دي دا د مجرې او د نغري د غاړې قصې خو به هر حال د عامو انسانانو خو لږ طاقتور دا په دې عربو کې چې دا الجزایر والا او سودان والا او دا پخوا چې به په سر باندې دغه کول تاسو چې مخکینی زمانه کې څوک حج عمرې له تللی نو هغې ته به یاد دي چې هغه دا مریضان نن سبا په ټرالو کې او په دغه کې ګرځي که نه اوس خو ول هغه الکترانیک کرسۍ ولا جوړې کړي دي په هغې کې ګرځي خو هغه زمانه کې به داسې چې په دې سر باندې به هغه زانګو ایښودی و وی به خشب نو چې خشب پرې واورېده نو بس یا به خوا کېدی او یا به یې چقولې نو طاقتور خلکو به ځان ساته نو داسې طاقتور او انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها من هغه پورې نه ځو چې څو پورې د دې وتې نه وي دا دلته د یهودیانو په دې مزاج لږه خبره کوو چې د یهودیانو چې کوم مزاج دی هغه دا دی چې دوی برای راست نیغ په نیغه چاله نه ورځي دا د دوی یو تکنیک دی پخوانی مزاج داسې دی لکه اوس دلته وایي که نه لن ندخلها حتی یخرجوا منها چې دوی د په خپله وتې نه نو موږ نه ورځو که بل چا ویستو نو موږ به ورشو نو دا د دوی مزاج دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم دا نبی علیه السلام له مخامخ نه دی راغلی دا درې څلور قبیلې اوسېدې په دې مدینه منوره کې بنو نذیر او بنو قینقاع او بنو قریظه خو دې د نبی علیه السلام سره نیغ په نیغه جنګ نه دی کړی دا بنو نذیر چې نبی علیه السلام جلا وطن کړو نو دا د حیی ابن اخطب چې د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها پلار دی هغه دا سازش شروع کړو د هغه یو عرب قبیله او بل عرب قبیله او دا قریش او دا ټولې پرې راپار کړو چې ګینې موږ خو یې ویستو د دې مدینې منورې نه خو راځی چې اوس دا جذاب نو برای راست داسې نه کړې تی ویستی دی نو ته په نیغ په نیغه جنګ و نیغ په نیغه قرآن ورته ویلي و که نه چې لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنة او من وراء جدر
بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة دا بكتر بندو بقلاغانو کی تاثر جنگی دیشی او من ورائی جو دور دلر نداسے لیکن ان سبا چی پر ریموٹ کنٹرول بانے الوزی موردم کئی بس نیک پا نیغا دی نشی رات نو آغا دا مالکم داسے نو آغا حویی ابن اختب لگی دلے و آغا دا طول قریش و دا باقی عرب چی کمو پا غزوی خندق کے دے پیرا پار کری نو دی سادشو نکئی اوسم د دې دا طریقه ده د ډېر وخت نه دی په دې منصوبه باندې کار کوي چې د مسلمانانو سره د جنگ کول برای راست ټیک نه دي ځکه نیغ په نیغه موږ دې سره جنگ نشو کولی تاسو ګورئ د امریکایان پر افغانستان کې د مسلمانانو سره نیغ په نیغه د مجاهدینو سره جنگ نشي کولی اسروزه کې پاکستان په هغه سپلای بند کړی و نو چغې والے و موږ له پمپرې سره پر اپریل نور بکی پمپرې دا پمپر نه بغیر بار نشي وته دا په دنیا قبضه ده هغه وخت نه علم ته پته ولګی چې ښه لکه جنگ له سړی شنو پمپر باچی ځکه چې پمپر نه بغیر کار نه کیږي وی چې صرف پمپر را تر اپریل دې نشي کولای په میدان کې جنگ د دې نه روسیان ډېر نارانو اب نیغ په نیغه پرې مورچو ورتلو ادا ډېر بے غیرته قوم دی چې چاکلیټ سولجر وایي داسې پرې دغه باندې صرف د خوراکي دغه باندې عادت نور دا دومره ناران نه دا صرف په ټیکنالوژي باندې ناران نو دا د دې عادت همیشه د پاره د خلک جنگول نو اوس دا طریقه جوړه کړې ده ډېر وخت نه په دې منصوبه کار کړی دی شل 15 کال نه مخکې ډېر په نرم غونډې او ډېر په لکه په بوسو کې اوبه به وتلل چې څنګه سړی به پوهېږي نه چې دې بوسو لاندې اوبه روانې چې دا مسلمانان په خپل منځ کې وجنګوي او د مسلمان په ځمکه باندې به د یو بل سره جنګ کوو خپل ځمکې به نه خرابو که یو بل سره اختلاف وي او جګړه کوو نو زه به ستا په ملک نه درځم او ته به زما په ملک نه راځې بلکې یو درېمګړی ملک به ګورو نو هلته به یو بل سره ګورو نو زمونږ قوم به هم نه خرابېږي او بل دا چې کوشش به کوو چې په هغې کې ته خپل خلک پیدا کړې او زه به هم پکې خپل خلک پیدا کړم دې دواړه به خپل منځ کې جنګېږي او جنګ دې ته پراکسي وار وایي پراکسي وار چې ستا د ملک جګړه خو ته د خپل ملک جنگ بل ملک ته یوسې او ته شاته کېنې او مخامخ خلک جنګې نو دا سر جنگ دا د هغې اصطلاحات جوړ کړي نو مطلب یې دا دی چې دشمن به ستا او زما او یو بل ته به خپل زور هم ښیي لکه دا په دې شام کې دا روسیان هم خپل زور ښیي او امریکایان هم ښیي دواړه لګیا دي هلته بمبار کوي او مسلمان د دواړو نښه ده نشانه مسلمان دی د مسلمان کور رانی نو دا د دې تکنیک دی اوس به ته دا وایې چې دا هغه قوم دی چې قرآن دې ته ویلي چې فضلتکم علی العالمین ما تاسو په مخلوق غوره کړي نو دا څنګه غوره خلق دی نو دا پته ولګېده چې دا غورهوالی چې دی دا د دې مجموعي حالت په وجه باندې دی که یو خبره دې را پیدا کړه نو په هغې کې دواړه خبرې شته بیا مجموعي طور باندې دا قوم داسې دی چې به حیثیت مجموعي دا قوم والی او به حیثیت مجموعي نور قومونه والی نو الله تعالی په دې کې ډېر پیغمبران هم را لېږلي دي او مسلسلې پکې را لېږلي دي او انعامونه او احسانات هم پرې ډېر کړي دي خو دا مطلب یې نه دی چې د دې هر یو فرد او د دې د تاریخ هر کال او هر ورځ دا جوړ الله تعالی ته ډېره زیاته خوښه وه نه په دې منځ کې داسې خبرې راغلي دي په دې منځ څو مثالونه داسې شته لکه همدا د یعقوب علیه السلام د ابتدایي دور خبره واله یو طرف ته ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام څومره عظیم شخصیات دي څومره عظیم څومره لوی مرتبه والا په بل طرف ته د یوسف علیه السلام غرونه چې دي د هغې کم کردار قرآن دلته بیان کړی په دې کم کردار یې بیان کړی پلار له دوکه ورکول رور د مخې نه اخوا کول دروغ ویل او دا ټول هر څه خو لا یو طرف ته که خو هغه د مکر جړه دا به ډېره عجیبه خبره ده
وجاءوا اباهم عشاء يبكون سړی لکم کوی ته واچي پلار له دوکم ور کوي او بیا لا جړام کوي نو دای کردار نو دا په ایمانس کې یو هغه ابتدایي زمانه کې بیا راغی نه بعد تاسو ګورئ چې قرآن د موسی علیه السلام تذکره کوي د موسی علیه السلام په زمانه کې په دې باندې ډېر زیات احسانات خو دغه قوم چې موسی علیه السلام ورسره موجود و هغه موسی علیه السلام له تکلیف ورکړی قرآن موږ ته وایي لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها نو فضیلت دا خبره مرته موسی علیه السلام کولې او د دې باوجود موسی علیه السلام له تکلیف هم ورکاو دا چې بیا دینه علاوه ګوره لکه دا تلته فإنها محرمة عليهم 40 یا رسو سورة بني اسرائیل کې ګورئ لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا تاسو به دوزله یا بار پس مګه کې فساد کوي او تکبر وکوي او چې تکبر کوي او فساد کوي نو زبر سزا هم درکوم نو دې مطلب دا شو چې دا فضیلت چې ده دا به حیثیت مجموعي د دې تاریخ ته متوجه ده هر فرد ته او هر زمانه ته او هر دور ته دې ته نه متوجه دا دوه خبرې چې کوم ته ما وکړې د دې دا مزاج ده دا اوسم دا مزاج دا تحریک دا خلافت چې د ترکی ختمېده نو دې کې د دې سمرل وی کردار دا شاته خو کردار د دې دا مصطفی کمال چې دی وته اتا ترک وي اتا ترک معنا بابای ترک نو دا په خپل ترکیم نه لري څنګه بابای ترک ورته وي حضور یو دا په خپل کورد دی دا مصطفی کمال دا کوردو د ملک د باره خو د بعضې کارونه خم کړي دي خو د اسلام خو ډېر لوی دشمنو خلک وایي چې دا هم یهودي وینه وه په ده کې ده کې هم یهودي وینه وه ځکه ده چې په کوم انداز کې دا قوم ترکي قوم کوم ځای ته ورسوه او بیا په کوم ځای کې دی را واپس شو نو دا ډېر لوی سازشي خلک نو د ترکو د خلافت په ختمېدو کې او د ترکو د ډېر لوی حکومت په ختمېدو کې او دا په ټول دنیا کې ډېر لوی ملک وکړ کم ځای پورې د دې ملک حکومت رسېدل او دی راغونډ کړو دغه یو ځای ته نو دې کې باقاعده د یهودیانو لاس دا اوس چې تاسو ګورئ پروس کال چې په دې جولای کې پروس کال نه بل کال غالبا چې هغه دغه وشو دا انقلاب التکیغت بغاوت شو نو دا د یهودیانو دا سازشونه برای را اوا ګولنې داسې پیش کړی ته به ویل دا زبرګ د زمانې دی سیرت باندې کتابونه لیکلي دي یو نور سرمدي په سیرت یو کتاب لیکلی داسې دغه غوندې فکر دی داسې صوفي غوندې فکر انور خبرې عجیبه کوي خپلو خلکو ته ویلي چې منځونه هم درته معاف دي خو غټو عهدو ته ځان ورسوئ یعنې دې درې څلور ادارې په دې ترکی کې دنده ټارګټ کړې وي فوج پولیس تعلیم او عدالت عدالتونو کې ججان خپل برتی کړیو فوج کې لوی خلک خپل برتی کړیو پولیس کې لوی پروفیسوران د دې کسان به هغه او بیا وروسته چې پته ولګېده نو هغه به داسې و چې هغه چا بغله پیپر جوړول نو پیپر به دې ته مخکې نه آوټ کړي ایو جرنیل پکې باقاعده په عدالت کې بیان وکړي ته دا دومره لوري دا دومره ډېر نمبر دې څنګه اغستې وي دا تا چې کوم پیپر هغه سلیکشن لپاره لکه څنګه چې زموږ په وطن کې دا کمیشن امتحانات نو دا چې د کمیشن امتحانات دلته نو چا به پکې 300 نمبر نه واغستې دا پکې 1200 نمبر اغستې وي نه هغه ته پوښتنه کوي ریکارډ او دراويش ته دا دومره نمبر څنګه اغستې وي بغاوت کې شامل هغه ته وی چې دا خو ما ته پیپر راوټ کړو او د شپې را پیپر راوړو او راته وی چې زمونږ د پاره بکار کې او دا والا پیپر نبی شبال ټول نخې نمبر واغسته او لوی جرنیل شو بیا په بغاوت کې د ګولن مرګره دا چې بیا چې هغه په لیدګیر نه کړنه پته ولګیدا چې په محکمه تعلیم کې د لوی خلک او د لوی پروفیسورانو او د لوی افسران چې په محکمه تعلیم کې دا ټول په دغه طریقه برتي شي
دا دلته چې موږ د خلک وایي چې یاره جی غله د تعلیم نه د یونیورسټو نه خلک وایستو د کالجونو نه دی په بغاوت کې څه کردار نو ته خو د لرې نه تماشه کوي تا د خدا په نه چې جال د حقیقت سو لرې نه تماشه کوي او ځینې خلک وایي دا خو دواړه مذهبي خلک خو د یو بل سره ورانه وه او تاسو پکې د یو بل ملګرتیا سره کوئ دا څنګه مذهبي سړی دی چې 18 کاله یې وشو هلته په امریکا کې ناست دی او د ایکړو باندې په ایکړو د کور دی ولا لوی پای به څه خرچې کیږي نو دلته څه کی دکانداری کوي امریکا ولا ورکوي کنه داس نو هغه په امریکا په دومره په ولې را پرې خو دي تا ته دا مذهبي سره ښکاریږي دا مذهبي خلکو په ذریعہ باندې خدای ته زمون پر وطن کې جګړې جوړې کړې او دلته موږ هم خلک را پیدا کړی دي او د تاسو ګورئ نو هغه ته غذا د بل چا نه ملاويږي دا د وی ټیکنیک دی نو به هر حال دا طریقه وی فإن يخرجوا منها فإنا داخلون بچ دې ته نوځي نو مونږ به له ورځو مونږ د نیک پنهغه جنگ نه کوو نیک پنهغه چا سره جنگ نه کوو اوس هم نیک پنهغه جنگ نه کوو دا امریکایان چې دي په حقیقت کې دا د يهوديانو مزدوران دي په دې نقطه چې نه پوهه نو توکل وایي چې دا د دې د پر راځي او کله دا د دې د پر راځي او افغانستان ته راغلي دي نو څه مطلب حقیقت کې دلته يهوديان وې دلته مونږ یو د 2003 کې دا اسرائیل کوم وزیر اعظم او هغه انډیا ته تلو بیا افغانستان ته نو بیا د پاکستان ته یو پیغام ورکاو الته پریس کانفرنس وکړو چې په انډیا کې مزیما يهودي وزیر اعظم وي او په افغانستان کې مزیما اوس ګوره ما ته د بخکاره د اخکاری په افغانستان کې امریکایان دي دا چې چاته نه ښکاري چې په امریکا کې په افغانستان کې اسرائیل هم دي او يهوديان هم دي خدا ټول واګي چې کمیټه ته ټول کار دا د يهوديانو په لاس کې او امریکایانو د داخلي چې ګوره التا معدنيات دي التا نه ګوره دا خلق دي کدا تاسو قابو نه کړو نو په تاسو په راځي دلته امریکای ته او خرابې مو نو یو طرف ته داغي په زونو کې یره واچوله چې ګوره کدا خلق تاسو قابو نه کړو نو تاسو خرابې او بل طرف ته وایي چې دا معدنيات قبضه کوي تاسو د او مقصد هغه خپل کوي هغه اګوري دلته د پاکستان نه خلک وایي دا صرف د چین نه ګیرته وي دا په کې یو ښکاره خبره دا غوږی له شوشه ورکړه د چینیان تاسو دشمنان دي دینه ګیره چاپیره کوي ظاهره خبره چې ته سپیر ځان سره ښکار نه بوزي خو سپیته هم څه وهمه خاچې کنه اجه کو تاسو سره نه دي دی باندې هغه چولې دي چې تاسو دا مقاصد دي او نور په حقیقت کې هغه شاته مقاصد خپل دي هغه خو په حقیقت کې د یو بل جنگ لپاره تیاری کوي او چې د کم کم ځایونه د مسلمانانو د راپاسېدو خطر ده نو الته کې یو مسله جوړي چې الته کې دا مسلمانان ځای په ځای په خپل مسایلو کې اخته او چې مونږ کله په مدینه منوره باندې زو بیا نو چې بیا زمونږ د جواب څوک نه وي دغه په خپل مسلو کې بګیږي نو دا هغه مقاصد خدای په خوانه ذهن دی قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة دا زمکه په دې باندې حرامه ده سرويخت کال او يتيهون في الارض متحير بغرزي سرګردانه بغرزي په دې زمکه کې نو فلا تأس على القوم الفاسقين بیا په نافرمانو خلکو باندې مخه پکې د نافرمانه په نتیجه کې چې نافرمانو خلکو ته کومه سزا ملاوي شي په دې ته مخه پکې تیزه کې اس اشاره کوم نو ډېر تفصیل نه وایم چې دا 40 دا لفظ چې ده کنه دا په عجیب قصو کې ده اصولی طور باندې پدې کې د عتاب دا پهلو لګ غالب ده د عتاب پهلو پکې لګ غالب ده نور خو په حقیقت کې دا په خو او په بد دوړو مانو کې راغلي لہذا دا سره تربيت د پاره شرط نه ده سلويخت کالا یا سلويخ ورځې یا سلويخ میاشتې یا چلکشي چې په خوا په صوفیا او څنګه کوله دا چلکشي نو هغه د دې تصور د دې ناغستل چې رچونی موسی عليه السلام سلويخت ورځې الته په تور کې تیرې کړې وې نو اصل کې وې خو ډېر ورځې
او قرآن وایي کنه وواعدنا موسى 30 ليلة موسى عليه السلام سره خو اصل وعده د 10 شپو فاتممناها ب10 رستو بس لس بیا نور شپې نو تاسو د دې لپاره شرط نه دی چې هر سړی به ال کمال ترسي چې هغه سلوي خوري په یو ګټ کې تیری کې یا په یو ځای کې موسی عليه السلام له کتاب ملاویدونه ځکه وته به 10 روزه بیا هغه کې هغه داسې غیا وخړه یا داسې شنا غیا مطلب شنا اصله د غیا نه مده چې موسی عليه السلام غیا وخړه ابله پروپاګاندا ونه غیا معنا شین شي شنا سبزی داسې سبزی وخړه چې هغه کې داغه د معدې هغه بخار چې کمی هغه ختم بعضی سونه داسې دي چې هغه ته وخوري نو که تا مولې خورلې یا داسې اوږه خورلې یا د پیاز خورلې او هغه په هغه شنه دنیا مثلا ته وخوري یا په د ګوړې چکه وخوري نو هغه بسان چې کم ده هغه ختمي خاص کر د شنه دنیا یې ختمي نو ممکنه شنه دنیا په شان داسې شی او موسی علیه السلام هغه ډیر ورځې چې داغه د معدې د خالیوالي په وجه باندې چې هغه ته په عربی ژبه کې خلوف وي خلوف چې معده خالی نو هغه بسان راځي هغه سوړ اون تکي او وګم اون راځي تنه نو دا وګم الله تعالی ته ډیر زیات خوب دی یو د غاخونو د خلیغه بدبوئی ده چې د صفایه نه کولو د وجه نه د خلی نزي او د الله تعالی خو خنه ده او د ملائکه خو خنه ده او د پیغمبر علیه السلام خو خنه ده د هیڅ خو خنه خو یو د معده د خالیواله د وجه نه چې کوم د دینه کوم هغه بسان دا وګم غوند راځي نو دا الله تعالی وایي څنګه چې تا ته مشک او عنبر خوخ دي نو داسې د دینه ماته دا اطيب عند الله من ريح المسك دا د مشک د خوشبویانه د الله تعالی ډیر زیات خوخ دي څنګه چې ستا مشک خوخ نو موسی علیه السلام تلا دا خبره نه معلومه ده چې خبره غرور او معلومه دي نو دا اول ورځ نه ټول خبره پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی نه وکړي غرور او تکول نو دا هغه غیا وخړه نو الله تعالی وته جنت دا بوی دي ختم کو او دوباره بیا الله سره نور روجیونه چې هغه بیا پیدا شي هغه بسان نو څنګه دا سلوي اختر شي ورنه هارون علیه السلام ته بیا نه ویل چې ما سلوي اختر دې تیر کړې او زه په نمبر بتال ته زه وتال ته سلوي اختر دې پاتې او نه یوشع علیه السلام ته ویلی نه کالب ته ویلی دا نږدې دوه مرګري وکړه دا نور څنګه دا دوه دا یو خورور ورم پیغمبر نه بیا نو لګل الته تورته چې وسته مسلوي اخره دي تیرې په نمبر او نه الته یوشع علیه السلام او کالب لګل دا خبره د ځان خلکو دي په دې کې صحیح سنشت لکه دا له محرمه 40 د سزا په تور سلوي اخره د سزا په تور سلوي اخکار د سزا په تور واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين واتل عليهم والولد دي خلق بمخكين بأبني آدم واقعات دو زامنو دا آدم علیہ السلام بالحق پرشتیا دا شد نغری دا غاڑی قسن دا اذ قربا قربانا چکل دی مخککڑا پیش کڑا یو قربانی پیش کڑا قربانی دا اللہ تعالیٰ تا دا نزدیکی دو دا پارے قربانی پیش کڑا فتقبل من احدهما دا یو دا دوار نقبول شوا ولم يتقبل من الاخر و دا دیبل نقبول نشوا نقال لأقتلنك دو تویز بتا یقنا وجنم خام خواب دی وجنم نقال انما يتقبل الله من المتقين دوی چې بشک الله تعالی قبلی د متقیننا نو متقی د ځان جوړ کړي ما مړ کې نو ته بس اوچت شې سه ته به خبر شې نو د دې خبره علاج دا نه دی چې زما قرباني قبول شو استاد قبول نه شو نو د دې جوړ علاج دا دی چې ته اوس ما وځنی دا قصه چې الله تعالی دلته ذکر کړه په دې واقعې په دې ذکر کې دوه درې نقطې دي اوله نقطه خدا دا
چې دا واقعات الله تعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې حالات باندې بالکل منطبق کړي. ګوره یو د مکه معظمه دور یو د مدینه منوره دور. مکه معظمه کې الله تعالی د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام واقعا د پیغمبر علیہ السلام او د مکه د مشرکینو پر حالات باندې منطبق کړه. تاسو ګورئ کنه مکه معظمه کې خلکو ته پوښتنه چې دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا بنی اسرائیل خو بنیادی طور د کوم ځای باشندگان دا د فلسطین باشندگان نو دا خبره خو معلومه ده چې دا د مصر نه ووتل. دا کیسه خو هر چاته معلومه ده خو دا کیسه هر چاته نه ده معلومه چې دا د مصر ته تللی څنګه دا د مصر ته تللی څنګه. نو الله تعالی دا کیسه د خلکو ته وکړه چې دا مصر ته داسې تللی چې د یوسف علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام زوی او نورم زامنو خدای د پلار ډیر زیات خوخو او د خوخوالي شوجوا او هغه په نور ورونو باندې خنه لګیدا. نو نور ورونو د خلاف سازش شروع کو کویته واچو دروغ پلار ته وی او بیا هغه د کوینه خلکو واغسته او لاړ په مصر کې خرج شو. آخر کار الته کې حکومت ته ورسېدو تخت ته ورسېدو او دارونه بیا د بیج د پاره او د غلې د حاصلولو د پاره غل لاړو او آخر کار خبره ښکارا شو او بیا دي ټول رونه او پلار او مور د مصر ته لاړو په دې طریقه تللی. خو په دې کې دا چې موسی یوسف علیہ السلام ته چې کله په دې رونو باندې بیا مقام لاو شو نو ته وی چې را تاسو مو زمانه مرګ سازش کړو په خپل خیال کې همزه وجلو ځکه چې کوی ته مواچ ولم نو د کوی نه حدود راوته نه ما لیکن الله تعالی ز بچ کړم او دا غي په نتیجه کې زدل تر عالم نو لا تسریب علیکم اليوم خیر دې تاسو ته سنوي مو تاسو معاف کوم. نو دا یو قسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا پیغام او د مکه د خلکو ته دا پیغام چې تاسو بلا وجه د محمد صلی الله علیه وسلم سره زیاته کوي کني تاسو ضرور دی خو الله تعالی به مهربان شو الله تعالی ولې یو فضیلت او غرواله ورکو. نو په ځای د دې چې تاسو د مرګ بندوبست کوي نو د خدمتو کې ځکه سبا له بر د مخ کې بیا مختورن ولاړی. اوس دغه زلیخا او دغه یوسف علیہ السلام رونه کدی د یوسف علیہ السلام خدمت کړی وي نو چې کله بیا دغه په دربار کې پته لګېدلی وي چې دا خو هغه بادشاه شو نبی ویلې چې خبر غړېدل سترګو به سره وي چې ټیک ده خو مونږ هم ستاسو ملګرتیا کړې ده کنه مونږ هم ستاسو سره مینه کړې ده کنه. نو پاره کې نصیب نو نه پکې د زلیخې نصیب او نه پکې د دیرونو نصیب نو کوسترګي دوه هغه په خپل ځای کوسترګي او دا په خپل ځای کوسترګي. نو دا حالات دا مکه پر حالات باندې منطبق. نو یو ځل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ منصوبه د خپل رونو قریشیانو کړو چې ليقتلوك ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وبل طرف ته چې بیا مدینه منوره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی نو په مدینه منوره کې بیا يهوديان نو يهوديان بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ سازش کړو. او دا بنو نذیر چې وو دا دوی دا سازش کړو. بنو نذیر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خواله تلو په خبره کې د دیت سره معامله وا نو دی ال نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو دیوال لاندې کې نو ظاهر هغه چې میلمه خو په هغه ځای کې کینی چې کوم ځای کې قربانه وته دلته کینه نو میلمه وای ته دلته کینه نو کینه اماس کې هغه ځای د مخ کې نه داسې کړو چې برابر دیوال باندې یو غټ غټه خو دیو اول ته سړی کې نه ولیو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې کې کینی نشي د بتا سو خو دی او دا غټ لبدي کې ورکه دا پر اپرې نه په دې طریقه باندې بلدون اخلاص نعوذ بالله او بیا به وایي چې سړي خو بس غټ را پرې وته نو غوښنه نه دي نبی زیات خون بها او دیت بغواړي دیت بور دا خو یو ښکارا سازش ور دي نه علاوه زهر چې ور کړیو نو هغه خیبر واخم يهودونه خزوک خیبر کې چې کوم خل زهر نبی له سلام په خوراک کې ور کړیو نو هغه خلهم يهودونه دا چې په خندق باندې او په مدینه منوره باندې دا
دا ټول کافرانو چې به راجمع کړي دا هم د حوی ابن اخطب کنه دا خیبر دغه د بنو نذیر سره دا یې سردار. نو دا د نبی له صلوات والسلام د مرګ د منسوبه نو د قریش په حواله باندې د نبی له سلام خلاف د مرګ د سازش په حواله الله تعالی د غی په وینا سورۃ یوسف راولي دا غی په غشوا او هغه په حالات منطبق دلته په دې مدینه منوره کې دنه چې د نبی رسول الله سلام د مرګ د منسوبې په حواله باندې چې قریش چې د يهوديانو ته داخلي چې ته پته ده چې تاسو د نبی رسول الله سلام د مرګ منسوبه کوي او پر خپل منسوبو کې په خپل ستومانه کېږي بیا نو دا غیر لپاره وطلو علیهم نبأ ابن آدم بالحق د آدم علیه السلام د دوو بچو دا خبره دي ته ګوره مخکې د سیاق او سباق د يهوديانو بن اسرائیل روان دي چې بن اسرائیل نه نمخير طول آياتنا دائي واذكروا نعمة الله عليكم إذ أو إنها محرمة عليهم فورا بدي بسيطة واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق نديكم أغا خبر دا جكما خبر ألتا دا آدم عليه الصلاة والسلام دو بچي دي دوارا دا آدم عليه السلام بچي دي قابيل جده دا مشر دي حابيل کشر دي قابيل مشر دي پا عمر کی حابيل کشر دي ام مشر چې دی اره خبره باندې خپل حق ګڼي چې زه مشر یم نو بچو پلار یم او اره خبره به زما منل کېږي نه ته به د خپلو کشرانو ورونو هم څه منې که نه د هغې هم څه خیال ساتې که نه ابه ستا قدر کوي د مشرۍ خو ته خو به هغې ته هم وږ دی د هغه حق به هم منې نو قابیل دا وی چې نه بس زه چې څه غواړم همدا به کېږي او زه به د هېچا حق نه منم زما به هر څوک حق ادا کوي نو دا خبره به کېده ځکه چې د ده او د هغې په دې منځ کې دواړو کې دا مسله تله راتله نو آدم علیه السلام ورته په یو موقع ووایي چې داسې چلو کې چې زه به ستا زما منځ کې څه فیصله وکړم پلار چې د یو بچي ته وایي چې ته ښه کې او د بل ته وایي ته بد کې نو که هغه بل بد کړي وي نو هغه ورته وایي دا زموږ د پلار هسې به د یو ملګری دی او د بل ملګری نه دی دا وایي زه هسې بدي شم زه یې خوښ نه یم نو په ځای د دې چې ستا بیا د پلار نه ګیله راځي نو آدم علیه السلام به چې داسې چل به وکړو دا خبره الله تعالی ته سپارو او تاسو دواړه داسې چلو کې چې قرباني پیش کړي قرباني پیش کړي چې د کوم یو قرباني قبول شو نو هغه بیا ماتم ګرانی او خدای ته ګران دی ماته هم ګرانی او هغه بل هم دغه فضیلت او غرواله تسلیمه او منی به نو قرباني خو انکار نه شو کولای نو قرباني پیش کړه چې قرباني پیش کړه نو قرباني داسې قرباني پیش کړه چې دا حابیل چې کومو حابیل نو دی صاحب زر دا ګډ بيزو د دې معنی او دا بل صاحب زر فصل وار نو دی فصل تلان نو الته دا شي غنم یو قوده راويست راو نو پای کې یو وګه چې و په چې له ګوګو منطقه ورسې مزیدار ډک منطقه وي ربي په دې ور خدای په فیس سیزي سپه کوي او څه خو غیر اواله سودا شي ورې جو نه خپلې ته واچو او واړه پکې پرېخو هغه وی چې دا زما خدا قرباني او دا حابیل چې کوم نو ته په هغه خپل ګړو کې په بيزو کې د ټولو نه بهترین ګړ او خلکو په بیا کیسه جوړه کړه والله عالم چې دا کوم ځای نه د تفسیرونو لیکلي مو د تفسیرونو ګور نو پای کې لیکلي چې دا ګړ دی چې دا خو بظاهر ور خړلې او سیزلې او خدای الله تعالی جنت ته لېږلې او بیا رستو چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی لاله او اسماعیل علیه السلام نو دا هغه په ځای باندې په فدیه کې دا ګډ بیا واپس راغی دا هغه ګډ نو تا ته څه پته ته چې هغه ګډ خدای سره د ګډانو څه کمې خو نشته خو دومره شي ته پکې څه ضرورت دی خو بس ګډ خدای پاک راولېږو او دا اوس خبره ختمه شوه نو هغه ګډ پیش کړو نو هغه چې هغه زمانه کې دا طریقه وه چې کما قربانی به قبلېده نو بس هغې پسې اسمان نه به اور راغی هغه به یې وسېزله او هغه بله به یې نه سېزله نو د هغه دغې ورته پرېښود هغه یو موټی غنم وایي چې دا ته ډېر وږې دا ته وخوره د خدای پاک ته حاجت نشته انما يتقبل الله من المتقين تا کې تقوا نشته او دا بل هغه اوس بدله خو بیا خو قابل له خو غوسه ورله چې اوسه پورې خلا زماره واضح مشریع او هغه شیخ الله یو طرف ته اوس طرف ته خو زغر شو خراب شو نو بیا ته ته چې اوستا الله تعالی ما باندې ورکړي نو زه به اوس وژنم پرېدم دې نه
نداسي الله تعالى قدي زمانه كي وس دا رسول الله صلى الله عليه وسلم عزته واحترام وداغا تقوى الله تعالى تعلم الله تعالى ولا مقام وركو مرتبه ولا وركو بس الله تعالى بدي بويجي الله يعلم الله اعلم حيث يجعل رسالته تطول ندير زيات الله تعالى بدي بويجي رسول پیغمبر کول پکار نو بس الله تعالى دې پیغمبر چې پیغمبر کو دا يهوديان خو اوس وزيدو دلیل اخر دا پیغمبري خلور دا موږ میراث ولا پکار دې په موږ کې دي همیشه دا پر دا بزین کې وا یعنی دا مدینه منوره دا يهوديان راغلي ولي درست خبره پدې کې دا حافظ ابن حجر عسقلاني پسې ګوره چې دا يهوديان چې مدینه ته راغلي نو دا تبع ابو قریب په زمانه کې راغلي تبع د یمن چې کوم حکمرانو تقریبا 800 کال مخکې د نبی صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم 800 کال مخکې نو هغه د یمن را روان شو کعبه لراغی چې کعبه لراغی چې به قتل نو خپل سلور سو علما د بنی اسرائیل او د يهوديان ور سره هغه وته چې دا وګوره د الله تعالی کور دی او دلته وګوره شکش کړه نه کې دلته سورانه ونه کې به ادبي ونه کې کړي تباہ شي نو دا ابو قریب تبع ولګیدو دی بیت الله له غلاف جوړ اولنې غلاف ورته دا اغوستول دي غلاف اولته قربانیان ورکړل ولته ډېر احترام او طواف بیا روانو داسې شمال طرف ته روان دي نو مدینه منوره ته راغی چې ال تراغه نو ال ته تا سلور سو علما ور سره دي هغه وته به چې دا زه وره د اخرنی پیغمبر د هجرت زیر اخرنی زمانه پیغمبر برازي او هغه بدل ته هجرت کی دا احمد او محمد نوم دي صلی الله علیه وسلم نو دلته هم وره دا چې کسی مشه وي چې ها به دا غیر تفصيلات شروع را بسنګي وي دا اخرنی پیغمبري په د باندې ایمان راوړل لازم دي د هدايات او د تعلیمات او د قیامت پوري دا به منسوخ کیږي نه او دا هغه زمانه عیسی علیه السلام هم لاندې پیغمبر شوی اته شو کاله مخکینه خبره نو دال تجراغ نو هغه د الته یو کور جوړ کو د نبی علیہ السلام د پاره او یو کور د ځان د پاره جوړ خلق وی حافظ ابن حجر عسقلانی او باقی نور خلق چې دا ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ چې په کوم کور کې اوسېدو دا هغه کور دی چې دا د تبع ابو قریب د نبی علیہ السلام د پاره جوړ کړو ځان له پر کور جوړ کو وای چې ما ته پته ولګی دا زه بدل ترازم او دا د نبی علیہ السلام کور او یو ختم پر روایتو کې راځي هغه د نبی علیہ السلام په نوم باندې پریخو بیا په مدینه منوره کې یو کس دا ابو لیلان روایتو کې دا راځي او تاریخ دا لیکلي دي تفسیرونه لیکلي دي بعض تفسیرونه لیکلي او حافظ ابن حجر عسقلانی په زیات کني دار قطنی او دا نور پر ګوره نو هغه نبی علیہ السلام له داسې روانو او خط ور سره نو نبی علیہ السلام ما خط راوړ نو هغه ته وی چې ما ته دا پته ولګي چې خط صرف ستاد ځکه چې ستاد مخ چې دی دا د خبره الوی چې انتهایی رښتینی انسان دی نو بیا ولا خط ور او هغه خط کې دا لیکلی چې شهدت على احمد انه نبي من الله بارئ النسمي زبدي گوایم چې احمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی ولو مد عمري الى عمره لكنت وزيرا له وابن عمي ارمان دې چې زمانه دومره عمر ملاو شوی وي چې زداغه عمر ته رسیدلې وي نو زبدا وزیر وي هم دې حکمران دی لكنت وزيرا له بیا به حکمران هغه زبې مرګره ما به دا بوجونه وړه او زبې د تر زوی وي یعنی زبې ډیر مددگار وي زبې رو عزیز وي ما به د مدد او بیا خلق په دې گواه کړی چې تاسو په دې گواه اوسئ چې زه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې عقیده لرم او ایمان په لرم ورستو بعض علماء دام لیکلي دي چې خلکو د یمن کې دا قبر را معلوم کو نو هغه په قبر کې دغه تختې پروت او په قبر کې سالم پروت ځکه چې هغه په قبر کې تختې باندې دا لیکلي وي چې زمونږ ملکیږي نو ما سره ودا تختې کېده د ما په قبر کې او هغه تختې دا لیکلي چې ما په آخري پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لرم دا غي ولور د خلک وي دا غي قبر هم راخاره شي او هغه سره هم داسې تختې را پیدا شي او هغه قبر هم بالکل صحیح سالم او 800 کال نه بعد خدای خبر 800 کال خو د نبی له سلام په زمانه کې فرق چې رښتو به دا تختې کله راخاره شي
دا خو تاریخي خبرې نه دي داسې ثبوتونه او دلیلونه نه دي خو دونه مې راته ویلي دا یهودیان نو ته چې بیا له دې نه ته د مدینې منورې نه واپس خپل یمن ته ته نو دې یهودیان ورته وایي چې موږ دې مدینې نه ځو موږ هم دلته پاتې کېږو نو هغوی له یې کورونه جوړ کړو هغوی له یې پیسې هم ورکړې خادمان یې موله ورکړو ورته ویې چې بد تاسو اوسېږئ دلته او خپلو بچو ته به دا نصیحتونه کوئ چې دا کومه ماته کړي نو دې یهودیانو به هر یهودي به خپل بچي ته وایي چې دا موږ دلته د دې دپاره کنې موږ خو دغه یمن نه راغلي دا موږ دا ځای نه دی نو دې مدینې منورې ته دې دپاره راغلي یو چې هغه اخرنی پیغمبر به دلته راځي نو که زموږ په ژوند کې راغی نو موږ به یې ومنو که زموږ په ژوند کې رانغی د موږ بچي خو به یې کم از کم ومني نو قرآن ځکه وایي چې مخکې نه خو تاسو د دې په انتظار وی او فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به چې پېژنې نو بیا انکار نو دا هغه بني اسرائیل نو دی چې بیا نبی علیه الصلوة والسلام راغی ورته د مرګ منصوبې شروع کړې نو الله تعالی په دې سیاق او سباق کې ورته دا وایي چې واتلو علیهم نبأ ابني آدم بالحق د دې خلکو په مخ کې دې بني اسرائیلو ته واوروه چې دا ستاسو چې کومه رویه ده همدغه شانې رویه د آدم علیه الصلوة والسلام د یو زوی م وه نو د هغه د انجام نه لږ ځان خبر کړي د هغه څه انجام شو بیا نو دا اولنی بنیاد دی چې د دې حالاتو انطباق په هغې باندې دویم دا چې دې کې انسانانو ته یو تربیت هم دی دغه یهودیانو ته هم پکې یو تربیت دی دی وایي چې دا نبي علیه الصلوة والسلام زموږ نه بعد راغی موږ خو مشران یو موږ له کتاب مخکې ورکړی شوی دی بني اسرائیلو یهودیانو به دا وی چې موږ ته خو کتاب ستاسو نه مخکې میلاو دی نو موږ خو اصل خلک یو تاسو موږ نه وروستو راغلي یې تاسو موږ کشران یې او دا خو پوره باباګانو او مدینه منوره کې خو د دې ډېر لوی اثر رسوخو نو دا مې راته دې دپاره ووایي چې هلته هم دا خبره وه چې دا قابیل چې کوم وکنه دا د هابیل نه څه په عمر کې مشر و په صحت کې تیم مضبوط و په عمر کې تیم مشر و نو دلته دا بني اسرائیل هم د موږ نه مشران دي په دې اداره کې د نبي علیه السلام نه ځکه چې دوی موږ ته کتاب مخکې میلاو دی تاسو ته خو ځکه دی چې امیین دي که نه امیین دي معنی نه د مکې د آدم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام چې کوم زوی اسماعیل علیه السلام دی په دې اولاد کې بل پیغمبر دلته نه و راغلی نه پکې داسې کتاب راغلی نو دا پکې بله وجه ده نو دې هغه تربیت ته اشاره ده چې خیر دی داسې کوی چې کله کله یو مشر د کشر نه هم چل زده کوي او تربیت ترې نه اخلي دا ضروري نه تربیت دپاره د عمر مشري ضروري نه ده کله به تاله په عمر خو د نبي علیه الصلوة والسلام په درس کې چې به کوم خلک ناست نو ټول د نبي علیه السلام نه کشران خو نه وو مشران هم ورپکې ناست وو مشر عمر والا خلک به پکې ناست نو دا د مشرۍ او د کشرۍ دا خبره په دې کې نه ده خو د هدایت ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وایي چې یا ابتي انی قد جاءني من العلم ما لم یأتک فاتبعنی بابا ته مې پلار خو علم ما له راغلی دی نو زما خبره ومنه داسې پکې دا خبره ده چې انسان نه پکار ده چې هغه د خپل موجوده حالات او د واقعاتو نه هم سبق زده کوي دا دور چې تیریږي د عمر دا قرآن چې وایي که نه اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر نو دا د انسان د عمر چې تیریږي نو داسې واقعات راځي چې هغه واقعاتو نه داسې سرسري تیرېدل نه دي پکار دا واقعات چې راځي دا د انسان د پوهولو دپاره راځي نو انسان له پکار ده چې د ده سره کوم خلک میلاویږي د مخې له کوم واقعات راځي کومې تودې سړې راځي کومې خوشحالۍ او خفګانونه راځي نو دا د ورځې د ده په علم کې اضافه کړي دی د هرې خبرې نه څه عبرت اخلي د هرې خبرې نه څه سبق اخلي نو داسې دلته دې واقع کې دا چې د دې ټولې خبرې نه دله عبرت اخیستل پکار دې قابیل له دې خبرې نه عبرت اخیستل پکار او درېیمه چې کومه نکته ده پکې هغه دا ده چې انسان چې کله د خدای هدایات او د پیغمبرانو هدایات او د واقعاتو نه سبق اخیستل پرېږدي نو د ده په دې ذهن کې بیا حسد نفرت دشمنی منفي جذبات دا پای کې بیا نشونما مومي دا پای کې بیا ګروت کوي اوچتېږي او غټېږي او پیدا کېږي نو بیا دی داسې کوي چې بیا بل څوک اوچت ویني نو د هغه اوچتوالی دی نه برداشت کوي په ځای د دې چې دی ومني چې او دله زما نه فضیلت زیات دی بس ټیک ده خبره
دا زمانه غوړه ده دا زمانه زیات پويږي دا زمانه زیات متقی ده پکار ده زدا ومنم نو دغه دا وسعت نظری چې کومه دات نه ختم شي په دغه تنگ نظری را پیدا شي خپل خو ته ځان معلومي چې خو سم نیمه او دا هغه لوی او دا هغه تقوا خدا ترسي او دا مرتبه او برداشت کولای نشي نو په زیاده دي چې هغه د اتباع او هغه ته رسیدو کوشش کړی وي چې را زمم کوشش کوم زمم دته ته رسیدو کوشش کوم چې زم داسې شم نو د دې په ځای باندې دا هغه دراچولو کوشش کوي هغه باندې د خټو د ورچولو کوشش کوي هغه باندې د الزام د لګولو کوشش کوي داغه د حیثیت د ختمولو او د خرابولو کوشش کوي داغه د حیثیت د داغدار کولو کوشش کوي لکه همدا بنی اسرائیل يهوديان څنګه دي د خپل پیغمبرانو سره هم داسې کړو په خپل پیغمبرانو یې الزامونه لګولي خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظمت او د الوهیت او د قدر او د الله تعالی سره د قدر دای په پیرزو نه په د پیغمبري پیرزو کې دا او نه په د عزت پیرزو کې نو په ځای د دې چې دا ویلې چې بس ټیک شو د الله تعالی دا فیصله ده او د زمونه خره د خدای په زمونه خره نو راځو د تابعداري وکړه زه په لاس کې لاس ورکوم ملګری شم نو د دې په ځای باندې د نبی له صلوات و سلام د حیثیت د راکمولو کوشش کوم او په دې باندې د الله تعالی خو خېده نه زیاته په دې باندې خو خرابې ده نو تاسو زد کار هغه قابل مو نو څنګه قابل دا شکار او دا شکار دم گویا کې د دې بنی اسرائیل کې د آدم علیه السلام د هغه بچی خوونه زیات دي چې کوم بچی پای کې نالایق نو دا خو لایق بچی مو نو هغه دا خوونه ولته نخپل چې د نالایق بچی خوونه خپل او درېمه خبره خو ته ما پرونه بل ورځ ویلې چې هغه دا چې دې کسینه الله تعالی انسانانو ته داخلي چې ګوره د پیغمبرانو تعلیمات خپل کې ذهن خپل مثبت کې د چا چې سم مقام او مرتبه ده نو دا مرتبه اومنه چې کومه مرتبه الله تعالی خلق له ورکړي دا اومنه او دا غدره دا مرتبه نه درا غرزولو کوشش مکوي بلکې هغه ته رسیدو کوشش وکړي او کدا څنګه کوي نو په ځای د دې چې د انسان نزد کې بیا بل زناور نزد کړي لکه نن سبا چې خلک یې د سپون نزد کوي او یې د کارغان او د ټپسا او بیا خاص کر کارغو د کارغه مبارک خدای ما خبره ده هذا عربي شاعر وي واذا كان الغراب دليل قوم دليل بتويل شو سيهديهم طريق الهالكين وجكله د کم قوم مشر کارغی کنا او په کارغه په خلک روان نو چرته به بوزي مردار به بوزي نو کندل به بوزي نو دا کارغه لږه هغه دا صورت حال ده او اغنا الله تعالی دې انسان ته او دې قابل ته یو سبق ورکو او هغه دا ومن الله چې یا ویلتا ارمان دې افسوس دې عجزت ان اكون مثل هذا الغراب دمر نشم چې دې کارغه په شان دې حکم اس کم وې نو دا غیر نتیجه ده نو دا بنی اسرائیل ته وایي چې تاسو هم بیا دا نتیجه بیا به دا ارمانونه کوي چې د ساروی غوند دی وې خدام را ډېر زیاته خو نو دا هغه سبق دی دا سوال چې آیا دا قرباني د سبونیان باندې پیش کړو تا ته ما دا وجب ویل چې بس قرباني پیش کړو چې پتا شو کې کم یو غوړه دی یو د وروالي داوی یو کوله دی بل خداونه کوله فرغه یو خداوه کوله حالانکه دا خوې بوې دا انداز هغه د وروالي نو خو بس زور یې کوم چې زما شریمه ده یو نو الله تعالی آدم علیه السلام ته ویل الله تعالی به مخکې قرباني پیش کړ دویمه وجه خلکو دا ویل دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت نه ده بعض صحابه ته نسبت شوی دی خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کم از کم نه ده ثابت چې در حقیقت دا چې چلو څنګه چې عام خلک خبره کوي دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام په دوه بچی پیدا کېدو دا ځینې خلک وی ساره او ما خام دا ساره او ما خام په کتاب د ځانه وی خو چې څنګه بچی پیدا کېږي دا څه پیدا کېده کنه دا تعدی وته د خدای خو نه و چې د خدای پاک ته تعدی وجه او زر پیدا الله تعالی باندې تعدی نه راځي دا ستابه تعدی وجه دنیا زر ډکول غواړي ته ځکه ساره او ما خام پیدا کړي ساره او ما خام د تابه کې ځانه وي نه چې د کتاب کې نشته خو چې پیدا کېده مانه جوړه پیدا کېده یو الک او یو جناب یو ځای پیدا کېده
بیا چې بل ځل پیدا کېده بیا بالک او جنې پیدا کېده ظاهره خبره ده چې د نسل انساني د چلولو خو بله طریقه نه وه بل آدم خو نه چې د هغه هم بچي وي او د ده هم بچي وي یو بل سره به یې نکاح کولې خو دغه واحده طریقه وه چې هم د دې آدم بابا بچي به خو یو بل لپاره نکاح جایز ده نو دا به خویندې ورونه به لکه څنګه چې موجوده زمانه کې خویندې دي ورونه دي نو د دې یو بل سره نکاح نه کېږي نو دا چې په هغه زمانه کې دا قانون د هغې دپاره چې کوم دوه هلک او جینۍ یو ځای پیدا شي نو د دوی نکاح به نه کېږي او چې بل ځل بیا جدا پیدا شي نو خیر دی د دغه مور او پلار بچي به خو دا به خویندې ورونه نه وي په دې معنا چې نکاح به یو بل سره کېږي ځکه چې د نسل انساني د بقا طریقه خو دا ده بل آدم خو شته نه چې د هغې نه پیدا کړي خدای پیدا کولی شي خو نه پیدا کوو دغه طریقه یې وله جوړه نو وایي چې د قابیل سره چې کومه جنۍ پیدا شوه نو خو د حابیل به وه او د حابیل سره چې پیدا شوه نو به د قابیل وه نو حابیل ورته ووایي چې اوس دا واده کول غواړي ته هم وکړه زه به یې وکړم واده نو هغه ورته وایي چې واده به کوم خو زه به د خپلې خور سره واده کوم دا ما سره چې کومه پیدا نه دا خو تاره ټیک نه ده جایز نه ده نو به دیون ښه ته ورپورې نو آدم علیه السلام له فیصله راغله نو آدم علیه السلام دی چې د اوسه پورې زموږ چې کوم شریعت دی په هغې کې ورته دا جایز نه ده البته که ته خصوصي خبره کې چې ته وایې چې یاره دا د ما دپاره جایز شي نو ته الله تعالی ته قرباني ته هم پېښ کړه دی ځکه دواړه د یوې جنۍ دعوېدار دي نو هغه ته هم قرباني پېښ کړه دی به هم پېښ کړي نو چې د چا شوه نو به د هغه به شي نو چې قرباني پېښ کړه نو د ده خو نیت هم ټیک نه و او عمل هم ټیک نه و نو خو بس هغه د حابیل هغه خبره نو بیا خو خبره د حابیل شو هغه ورته وایي چې اوس خو د یوه خور اخیستل خو لوستې خبره ده خو وژنم دی اوس پرېږدم دی نه انما يتقبل الله من المتقين دو ته ذکر چې په ځان کې تقوا ورته پیدا کړي چې ما وژنم نو بهرحال بیا په څه طریقه باندې دی خو ځان نه په خپل کار کې به مصروف و او هغه د غفلت نه فایده واخیسته ځکه چې هغه خو د خلاف سازش نه کوو او د خو سازش کوو دی به ورته کېناسته لارې یې ورته ساتلې موقع به یې ورته ساتله چې کوم وخت بل رور هم نه بل پلار هم نه پلار مې هم نه څوک نه خلکو یې پلار آدم علیه السلام چې ته څه له تللی و یا عمرې له تللی و یا حج له تللی و کیسې په خپل ځای پرېږده خو دا غفلت یو موقع پیدا کړله او په کاڼي یا په څه شي باندې ویشته نو مړ نو دا دی ورته وایي چې لأقتلنک قال انما يتقبل الله من المتقين بېشکه الله تعالی قبلوي د متقیانو نه ته اوس په ځان کې تقوا پیدا کړه نو بیا به دوباره بله قرباني پېښ کړي نو په هغه به قبوله شي او چې ته ما ته وایې چې ما وژنې زه دې وژنم نو لئن بسطت الی یدک لتقتلني که ته ما ته راغځې د خپل لاس چې ما مړ کړي نو ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک زه تا ته لاس ته دې دپاره نه غځوم چې تا مړ کړم دې دپاره چې ځان درنه بچ کړم دا خو زما حق دی خو دې دپاره چې زه تا مړ کړم نو ستا مرګ اراده زما نشته ته به منصوبې جوړې سوچ به کې اسباب به را پیدا کې موقع ته به انتظار کې زه دا کار نه کوم البته دا چې دا که ما زه تا ته لاس در غځومه د دې دپاره چې ځان درنه بچ کړم دا خو زما حق دی ځکه ورپسې وروسته وایي چې انی اخاف الله رب العالمین زه د الله نه یریږم او انی اريد ان تبوء باسمي واسمك زه غواړم چې ته زما په ګناه او په خپل ګناه دواړو ککړ شي نو فتكون من اصحاب النار نو دوزخي بشي زه څنګه دا غواړم دا دی غواړي نو دا خو ښه نه کوي چې دی وایي چې دا بل سړی دی زما په ګناه ککړ شي نو دې مطلب دا نه دی ولې دا ده ورته ویلي دي چې ته دا اراده وکړه چې ما به وژنې که دا هغه په خپله وایي چې زه دې وژنم دی ورته وایي ما زه له وژنې تقوا په ځان کې پیدا کړه د ده د دې خبرې څه مطلب دی چې زه غواړم چې ته ککړ شي زما په ګناه او په خپل ګناه خپل ګناه خو دا دی چې ته زما د قتل اراده کې او زما ګناه څه مطلب دی زما ګناه دا مطلب دی چې ته ما کله وژنې نو زه به خپله دفاع خو کومه نو په دفاع کې د دفاع خو سل او شل شکلونه کېدی شي چې په هغه وخت کې کوم شکل راته کوم صورتحال کې ته په ما باندې حمله کوې او په هغه وخت کې زما د دفاع کوم شکل زما په نظر کې راځي نو که زما هغه دفاعي قدم او هغه دفاعي اقدام ستا د اقدام قتل خو ستا ګناه دی خو د هغه اقدام قتل په نتیجه کې زه تا ته سملاستی خو نه شم چې ته مې وژنه زه به لازما ستا د دې اقدام قتل او د قتل د دې اقدام په نتیجه کې به زه خپله دفاع کوم
ځان به ساتم نو د ځان د ساتلو په نتیجه کې که زما د لاس نه داسې حرکت وشي چې د هغې په نتیجه کې تا ته نقصان ورسي نو د هغې به هم ته ذمهوار یې زه یې نه یم ذمهوار دا د اول نه پوهېږم اني اريد ان تبوء باسمي واسمك باسمي معنا دا ده چې که زما د دې دفاعي اقدام په نتیجه کې تا ته څه نقصان ورسېده حالانکه زه خو تا ته نقصان رسول نه غواړم نو د هغې به ته ذمهوار یې ځکه چې ته زما د قتل اراده کوې او زه به دفاع خو کوم نو په دفاع کې به داسې قدم راځي چې ته ما راچې نو زه خو تا ته راچولو ته ملاس نه یم زه به هم تا د مرۍ نه نیسم راچوم به دې نو که په دې کې ته زما د لاسه لاړې او یا ستاسو وزو او څه حصه زما د وجود ضایع شو نو د هغې ذمهوار به ته دا مطلب شو نو فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين خیسته ښکاره کړ ښه ښکاره کړ ده ته د دې زړه د نفس مرګ د دې خپل رور نه مړی کړ فاصبح من الخاسرين نو شو د تاوانیانو نه تاواني شو څنګه تاواني شو نو یو خو به د قتل ګناه راغله او بل د قتل چلې خلکو ته وښوده نو د قیامت پورې چې ناحق قتلونه څومره کېږي که نه نو دا به ځي او د دې قابل په سر به پرېوځي دا به پکې ایسئ ځکه چې بنیادي کار خو هغه شروع کړی نو دی ځان له ډېره لویه ګناه وګټله اوس دا چې سړی ورسره و د دې سړي سره څه وکړو نو دا خو یې د مخکې نه هغه منصوبه دا چې الله تعالی توفیق چا سره نه وي نو هغه ته د هغه خپلې منصوبې هغه تمام پهلوګان نه ښکاري څه شی پکې کمی پاتې شي نو چې نیکان او صالحان او توفیق د الله تعالی نو هغې کې هم کمی پاتې کېږي خو کمی الله تعالی پوره کوي بیا هغه الله تعالی خپل مدد پکې شامل کړي کمی ولا پوره کړي او چې کله سړی شرمولي نو د هغه منصوبه هم داسې نیمګړې پاتې شي نو هغه کله د هغه مزاج خلاف لاړه شي نو دم داسې وکړه چې دا سړی مړ کړم بیا به پیسه کوم نو دا یې مخکې نه سوچ نه وکړی چې مړی کړم نو څه به کوم پې نو اوس چې مړی کړو اوس ورته وایي را په غاړه شو او ځینې روایاتو کې دا راځي چې پنډی د ده په پنډی پورې ونښته نو ځان سره به هم داسې نیولی ځکه چې جدا کېده خو ترې نه نو فبعث الله غرابا يبحث في الارض نو الله تعالی راولېږه یو کارغه چې هغه کنل کول په ځمکه کې بحث څه ته وایي په عربۍ ژبه کې بحث حفر الارض بالخشب او بالاصبع چې کله کله په دې ځمکه کې داسې دا خاورو کې څه جغچې وي څه پکې ګوتې وي ګوره دا سړی چې سوچ کوي غور کوي که نه دا ناسې ناسې په داسې لیکي کله څه شي کوي کله څه لیکل میکل کوي کله قلم ورسره یې هغه داسې اړې راړې دا د سوچ دی نو که چې نور څه نه وي نو په دې ځمکه باندې داسې وایي په خبره باندې پخوا به دا لیکل چې کوم که نه په هندوستان کې دا انسی چې به لیکلي دې ته به اعداد غباریه ویل اعداد غباریه دا عدد چې کوم دی دا اعداد دا بنیادی طور باندې د یورپ ته د سپین نه تللی دي سپین ته زمونږ د بر صغیر نه تللی دي د بر صغیر کې د اعداد بنیاد چې کوم دی دا مسلمانانو خدا محمد بن موسی الخارزمی اوس د انګریزانو په دې میچ کې په دغه کې د الګوریتم یو لفظ وایي الګوریتم او الالګوریتم خلک وایي د الګوریتم دا څه شی دی د الګوریتم د الخوارزمي هغه انګلیش ورجن دی دا هغه انګلیش تلفظ دی محمد بن موسی الخوارزمي دا د میچ او د حساب ډېر لوی ریاضیدان دی ټوله دنیا د ریاضیداني مني خو اوس له موږ لرې بچو ته په الګوریتم په نوم باندې وایي نو دا خیال دی چې دا به چېرته انګریزي او ماسم د انګریزانو نه معروف خلک چې بس ټوله دنیا خو په تیاره کې پروت به خو چې نور اول په انګریزانو راوختو نو هله بیا موږ ته پته ولګېده چې دا سپین دی او دا تور خلکو په دماغو کې خدای خو حالانکه محمد بن موسی الخارزمي دا بنیادی طور د ریاضي استاد نو دې ته به دلته اعداد غباریه به ورته ویل دې معنا دا چې په هغه زمانہ کې به دا ماشومان په دې بر صغیر کې په دې علاقه کې د هغه کومه زمانه خبره ده نو دا په دې زمکه باندې بناسو په زمکه باندې مدالي کول او دا غي یو ترقی یافته شکل بیا غ تخته و په تخته باندې به کوم خیال موږ به مټه مګر نه مټه په خوره نو دا په حقیقت کې په زمکه باندې په خاور لیکل دا غي یو ترقی یافته شکل بیا غ تخته شو چې په تخته باندې به خټه ومغله خوره نو په غي باندې به لیکل کېدل نو بیا د لیکل په خوره لیکلو په یو خاص برکت
ویګه په خبره او اسانه مو ارزانه مو نو دا اعداء نو دلتم داشو غورا يبحث نو دي بحث ته جديده زمانه کې دا بحث ورته مونږ وایو ریسرچ دي ریسرچ ته بحث ویل پکاري زما د خپل مرګرو سره په دې یونیورسيټي کې په دې خبره اختلاف و چې دی به وتوی دا تحقیق دی دا محقق دی نو ما ته یې محقق هو ته مو یا چې محقق وي دا اوسنه زمانه کې دا امفیل کله مال دا امفیل او د پی ډی تیسیس سو ګراوډي کنه ویلیویشن د پاره زه ته وګورم نو زه یې را دا مست دله په ځای د لسم سرټیفیکټ نه ورکوم مو د مال لیکلي دي د پی ایچ ډی او د امفیل تیسیس لیکلي راوړي دي مال وایي په خبره او ته ویلان دی او د لیکلي دا محقق دی نو زه ته یم محقق خو نه محقق یې اسی کخه کې نور د څه خبر نه نو باحث ورته وایا زما په نسبت باندې محقق په ځای باندې ریسرچر په ځای باندې د ریسرچر د دې اردو په عربی کې ترجمه کوي کنه نو ته وایا باحث معنا دا چې بحث کوونکی بس بعد د ازمکه کني راکني څه سوچم کوي څه پکې ګوري که څه پکې را پیدا شو خدا او که را پیدا نشو نو د کار خدا غته يبحث في الارض ناغه او د دې شکل څنګه نو خلک وایي چې دا یو دوه کارغان را لغه یو غبل ملک او بیا داسې چلو نو قران خو بعث الله غرابا غرابین دوی را لګلی یو را لګلی خو یو را ولګه وغزمکه کنه نو دونه خو دیم روړې خوړه دونه خو په دم په دې پویدو چې زمکه یو کړه مله د زمکه او کنه په دې کې ورخه او چې ته وایې چې نه یې ملک او بیا په کې ورخه باندې معنا دار دا بالکل خالصه د خرطو به وقوف نو دونه د خرطو به وقوف هم نو په دې خو پویدو دا ته چې وته کوم په دنیا خو د کافرانو ټول پوي هغه د مسلمان ورې دا سړی دا قابل شو ګناګار خو ډیرو خو شو مسلمانو کافر خو نو کنه کفر خدا آدم علیہ السلام نه والا د نوح علیہ السلام د زمانه پوره د ټول زمانه د مسلمانۍ و بلې کفر چا نه پیژند نو دا قابل هم ناقابل وو خو کافر نو مؤمن او مسلمان غلطي وکړه حسد پکې و غټ غلطي وکړه خدای به وجود په دې باندې چا کافر کړي نه دی هیڅ نه دی ویلي دا سړی کافر ګناګار هو ليريه جدته خي كيف يواري سوءة أخيه ليريه كيوريا ده مفرد صيغه ده تسنیه ده چې دا یو وته دی یو وته خو چل دوه وته نه ده نو قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب چې د دې کارغه په شان شه بل کارغه بدونه و یا بنو خدغه استاد مثل هذا فواري سوءة اخي نو چې مام پټکړې وې بوټه د خپل رور فاصبح من النادمين نو ورزيد د خپېمان تیاګه د خپېمانانو نه د خپېمانانو چې څو خپېمانې نه یو پکې دې شامل شو او من اجل ذلك فسبب يا رستو راشي بیا مدوقف شرکاو ته چې